هغه دعا چې د هغې په ذریعه باندې به حضرت عیسی علیه السلام مړي راژوندي کول. حضرت عیسی علیه السلام به د دې دعا په برکت باندې مړي راژوندي کول او مړي به راژوندي کېدل د دې په ذریعه باندې. امام مقاتل رحمه الله د دې دعا چیلنج ورکړی دی چې دا دعا وکړه او د دې نه وروسته که ستا حاجت پوره نه شو نو بیا ما ملامته کړه. امام مقاتل رحمه الله څه فرمایي چې دا عمل وکړه، د دې عمل او د دې دعا نه وروسته که چېرته ستا حاجت پوره نه شو بیا ما ملامته کړه. زه د ځانه نه یم، شمس المعارف کې چې کوم دی نو هغه صفحه نمبر 269 باندې چې کوم دی نو هغوی لیکلي دي. ګورئ چې حضرت امام مقاتل رحمه الله فرمایي چې د چا یو حاجت وي چې هغه پوره کېږي نو دا دعا د دې وکړي د سحر د مانځه نه وروسته دې اتیا پیرې دا دعا ووایي. اتیا کرته دي په خپل ځای باندې کښېني، د مانځه نه وروسته د چا سره دې خبرې نه کوي او دا دعا دې اتیا پیرې ووایي. د هغې نه وروسته که چېرته د حاجت پوره نه شو ما ملامته کړه. 3 ورځې وکړه، 2 ورځې وکړه یا 21 ورځې وکړه، انشاءالله که ستا په دغې عمل کې او ستا په دې دعا کې او ستا په دې حاجت کې دنیوي ستا فایده وي، خیر وي او ستا لپاره پکې شر او تکلیف نه وي نو الله رب العالمین به ستا حاجت ضرور پوره کوي. ستا هغه دعا به الله رب العالمین ضرور پوره کوي. امام مقاتل رحمه الله چیلنج ورکړی دی. دعا سره جی دعا دا ده بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا قديم يا دائم يا فرد يا أحد يا وتر يا صمد يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا ورجي بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا قديم يا دائم يا فرد يا أحد يا وتر يا صمد يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. مختصر دعا ده یادې کوي د سهار د مانځه نه وروسته به خپل ځای باندې کښېنئ او 100 پیرې چې کوم دی هغه دا دعا ووایي، انشاءالله الله رب العالمین به ستا هغه حاجت ضرور پوره کوي.